جدا یو ملګری شاکر میډیا والا سوال کړل چې تعویز کول څنګه دي. د دې جواب دا دی چې وګوره دا خبره په ذهن کې ساتل پکار ده چې یو دی رقیه او بل دی تعویز. رقیه ویل شي دم ته چې ته مسنون اذکار وای او چا باندې دم کی نو دم خو جایز دی مسنون دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په خپل معوذتین وی په خپل نسوبه دم کول په خپل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ الفلق سورۃ الناس سورۃ الاخلاص وی په خپل جسم باندې پوکو پورے جسم باندې به هغه لاس مګو. نو رقیه دا خو جایز ده بلکې بهتر ده چې انسان قرآنی آیتونه وي. قرآن کې الله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء چې موږ قرآن را لېږل په دې کې شفا ده. اور تفصیل کې ابن جوزی رحم الله فرمایي چې په دې کې شفا ده یعنی شفا ده روحانی بیماریانو د پاره هم ده او د جسمانی بیماریانو د پاره هم ده. پای کې یو دم ده دا خو جایز ده بلکې بهتر ده په حدیث سره ثابت ده. دویم نمبر باندې تعویز ده دا خبره یقیني ده چې تعویز ثبوت په صحیح حدیث کې نشته ده. کم چې عمرو ابن شعیب عن ابي عن جده روایت ده هغه روایت هم د کلام نه خالی نه ده. دویمه خبره یو خسته تاسو دا وکما چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چری تعویز نه دی کړ صحابو چری تعویز نه دی کړ. دا کم تعویز فروشی شینن سبا بازارونو کې شروع ده دا چرته صحابو نو کړي تابعین نو کړي تبع تابعین نو کړي موږ یو کاروبار د نه جوړ کړي دي. نو دا تعویزونه د خلک چې کوي دا خو بالکل صحیح نه دي. ها کله ماشومان د پاره تعویز وکړي شي پای کې مسنون اذکار لیکل شي او هغه محفوظ طریقې سره ماشومان ته واچول شي چې داغي حفاظت وي او محفوظ طریقې سره وي. نو به د دې جواز ته زموږ علماء دیوبند کې اکثر علماء د دې د جواز فتوا ورکړي ده. لیکن د دې لپاره یو شرایط دي. یو شرط ده چې په دې کې مسنون اذکار لیکلي وي. دویم شرط ده چې کم کس لته تعویز ورکړي هغه تعویز مؤثر بالذات نه غړي. که تعویز مؤثر بالذات غني نو به تعویز شرک ته من علق التمیم فقد اشرک. ځکه د اعتماد په تعویز باندې جوړ شوی دی. نن زمانه کې کو ګوري د تمام عوامو دا نظریه ده چې تعویز چې دا مؤثر بالذات دی یا ځکه تعویز مؤثر بالذات وګڼل شي نو به تعویز کول دا ناجایز دي. کله تعویز د الله تعالی د تقدیر مقابل غني نو په دې صورت کې به تعویز کول ناجایز او حرام دي. حضرت علامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب دی په باره کې چې کوم سخت نظریه د تعویز متعلق هغه په دې شرایط سره ده. خلک په دې باندې نه پوهیږي بابا نه اعتراض کوي چې مفتی سے د تعویز منکر ده. مفتی سے د تعویز نه ده منکر. مفتی سے وایي چې نن زمانه کې عوامو کې دا نظریه پیلاو ده چې تعویز مؤثر بالذات غني او تعویز مزاحم د الله د تقدیر غني. ځکه د مفتی سے دا فتوا ده چې دا کول ناجایز دي. نو حاصل دا ده چې ځان د تعویز نه بچ کول پکار دی بهتر نه دی. ها کدا عوامو دا نظریات نه وي نو به رخصت شته. لیکن چونکې نن زمانه کې عوامو دغه نظریات جاوی مؤثر بالذات غني د الله د تقدیر مزاحم غني لہذا د دې وجه نه تعویذونه نه ځان بچ کول پکار دي. والله تعالی اعلم بالصواب.